الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زکات متعلق زموږ تاسو مسله شروع ده. یو سوال لې چې په هغه وخت کې زکات واجبېږي چې کله دا خالی وي د حوائج اصلیونه، مناسته خپل ضرورت ته نشته. په دې وخت کې ستاسو په عمل کې شریعت د خونه زکات لازم شوه د فقرا او حد. دا خبره به شریعت کې څومره ده؟ جواب دا دی چې په د علماو کې بعض علما دي لکه احناف علما، هغه زکات مبارک دا خبره ذکر کوي چې دا به د انسان د ضرورتونو اضافي. دویم قول د علماو دا دی چې دا خبره به شرط نه ده، بلکې ستاسو عمل چې کړه د نمو په طرف باندې د رشد په طرف باندې روان به زکات ورکړي. قول راجح په دې کې څه دی؟ زکات واجب دی په هغه مال کې چې هغه ذخیره کړی شوی وس راشه، ذخیره کړی شوی د حق د پاره دی، یا ذخیره کړی شوی د واده د پاره دی، یا د قشانه د کور اخستو د پاره دی، او یا د گاډي اخستلو د پاره دی. چې کله کال په تیر شو برابر خبر ده کدا مال د سرو زری وي، کدا د سپینو زری وي، کدا نقد وي، نو اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې په دې ټولو کې در باندې زکات لازم شي. دلیل په هغه قول د رب العالمین دی، والذین یکنزون الذهب، هغه انسانان چې هغه د اسرو سپین ذخیره کوي او خرچه نه کوي د الله په لار کې. نو مفسرین طریقه د استدلال دا ذکر کوي چې آیات عام ده، په دې کې استثناء شارع نه کړي. حوائج اصلیه چې دا دی او دا دی او دا دی او دا دی او دا. جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي چې ما من صاحب ذهب ایت یو د سرو زرو والا د سپینو زرو والا نشه چې دغه زکات نه ورکړي، مګر د قیامت پر ورځ باندې به دغه نه تختی جوړ کړي چې وره په دې باندې به دا داخله کیږي، دا داخله کیږي، دا داخله کیږي. دلته حدیث عام دی، استثناء ته نه دا کړی دا حوائج اصلیه او بل حوائج اصلیه خو چې خو معلوم دي کله یو شړې لپاره یو شی حاجت دی، د بل لپاره حاجت نه. او بل حوائج اصلیه کنټرولېږي نه، دا به زما موبایل لم ضرورت دی، زما ګاډي لم ضرورت دی، زما دیش لم ضرورت دی، زما دیش لا دې شړې لپاره انتهایی ډېر حوائج موجود دي چې مال پاغې ځکه ولګي. الغرض په دغه شینو کې بالکل دا به زکات ورکړي. احناف علماء دا خبر ذکر کړي چې دا به اضافي د حوائج اصلیونه، ولې جانب مقابل دا خبر ذکر کړي چې نفس ستاسو په مال کې نمو موجود دی ته به زکات ورکړي. او قول راجح هم دا شو. وشو ماده چې هغه خلکو د خپل بچو د نفقې لپاره ذخیره کړي، د خزر د نفقې لپاره د بچانو د مور پلار، نو علماء لیکلي چې په دې باب کې زکات به نشته. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل خاندان د بچو لپاره تقریبا د زنانو لپاره د یو کال مال جدا کو، او دا ډیر مالو زکات پکې نه دی واجب. لیکن کچیرته مراد د حوائج اصلیونه دا خبره شي چې وسړی وزره کتابونه اخله مکتبې را، یا ذکر اغلن چې پاغې کې وشيګم، یا زاغه جامع اغلن چې اغوندم، یا زاغه گاډي اغلن چې زور باندې ګرځم را ګرځم، به په دې کې زکات نشي. په اتفاق د ټول علماء سره دا به بالکل ضرورت دی. شامی کې راغلي دي و مراد په حوائج اصلیو باندې نفس هذه الاشیاء، هغه به فقط او فقط هم دغه شی دي. اې دې وجنه صاحب د هدايت دا خبره ذکر کړې ده، هغه کورونه چې انسان پکې وشيږي، هغه جامع چې هغه غسل کېږي، هغه سامان چې کوم د کور وي، هغه سولې چې هغه سولې ور باندې کوي، هغه غلامان چې د خدمت د پاره، هغه اسلحه چې د استعمال د پاره، د کې زکات نشته. ځکه دا د انسان خپل ضرورت دی، دا خو نامینه دی. او که مراد حوائج اصلیونه نفس وجود دي اشیاء والی، نو بیا دا مسله اجماعي ده. لیکن علماء دومره خبره ذکر کړل، د احناف علماء هغه دراهم چې هغه به تور مثال په دغه شیونو کې ته خرج کړي، نو پاغه کې هم زکات نه. صاحب شامی دا خبر ذکر کړي زکات د استا په حوائج اصلیو کې راغله. او مخکې مونږ ویلې د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ په حواله باندې کتاب الام دویم جلد کې چې صدقه واجب ده په هر هغه مال باندې چې هغه تام الملکیت وي، اگر کدا سړی ماشوم دی، اگر کدا معتو دی، اگر کدا زنانه ده، په دې کې دا مثلا دراغلي. لکه ابتداء من غوړي د زکات تعلق هغه مولانا صاحب د مال پورې دی، نه وی شړی پورې. د سعودي د علماو نه چې پښتنه کړي دا غدا چې وسړی د مال جمع کړي د خپل بچی لپاره، اې دې وجنه چې واده ور باندې موږ اوس په دې باندې زکات شته او کني شته. نو اهل المدا خبره ذکر کړي دا چې دا بالکل څومره پیسې د جمع کړي د ټولو زکات به ور کوي چې کال ور باندې تیر شي. خو کچیرته د نه د دې خبره کړو چې زه بچی ور باندې واده کوم، وې دغه مال چې د پرې قبضه کې دی ملکیت دی، نو چې ملکیت دی دا به هغه زکات ادا کوي په هر کال باندې،
پته نه لګي چې څوک مولانا سي د واده پروګرام برابرېږي مال د نصاب له رسیدلې د کال په تیر شوی د زکات به تور کی اهل المدا خبره ذکر کوي دا زکات نه غونډه شری دا ګوره د انسان د حواجج اصلي ول سربنه ور کوي چې لکونه مال کورونه مال سره به مال کې جمع کړی شوی ته اوس اراده زکات لري چې ولدا حواجج اصلي دی او پلان دی تقریبا په زور کې 25 روپۍ کی په یو لکه کې 2.5 زره دي ته چې په یو لکه 2.5 زره ورسې ته به وتار راشي ارچ یوسف قرضاوی رحمه الله په خپل کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده چې قول العفو معنا ورته چې اضافه مال تاسو خرج کړئ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه نه کیږي مګر پاټیم چې شړې مالداري نو علماء ذکر کړي چې هغه باب د تطوع نه دی نه د باب د صدقې واجب معنا نه پلی کې ته دا کار کولای شي په واجب کې دا کار نشي کولای بل مسله بعض خلک وایي چې زکات په هغه ټیم کې واجب دی چې به تور مثال پتا باندې قرض مرز نه دا څومره مال دی دا ګوره قرض راکاږي نه په دې کې څه مسله ده بالکل قول راځي په دې کې دا هغه مال چې ته زکات ورکې هغه به سالمي د قرض نه معنا ده تمره بنې چې خرج پر غالب شو دا ټول د من سره اوچت و الا کدا مال دي اندازې رسیدو چې قرض هغه دا ټول اوچت او یا ناقصو د نصاب نه په دې کې به زکات نشته او کدا قرض ته لګوي او مال زیاتی قرض لګ دی مال زیات دی نو دا قرض به دومره زور نه لري چې په دې مقام کې هغه زکات را بلاک کی به دا غور تور کی زکات به برابر خبره ده کدا پسونه برابر خبر ده کدا می ویری برابر خبر ده کدا نقد مال بنا بر هر تقدیر دلیل پیری باندې شری ول غارمین راغله غارم دا منه قرض وړي دلیل په دې باندې چې هغه حقدار دي چې بل چا نه زکات والی نو په دې باندې څنګه زکات واجبې چې بل چا له ورکی ابو عبید اوروي ذکر کړی په کتاب الاموال کې د صاحب ابن یزید نه وما د عثمان بن عفان اور داغه دا خبر ذکر کوله چې هاذا شهر زکات اموالکم دا ګوره میش د زکات تاسو د مالونو ده خو ګوره من کان علیه دین چا باندې چې قرض نه غره خپل قرض ادا کی او د باقی مال دغه به ورکی زکات عثمان بن عفان هغه خطبه ورکوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر منبر ناسو او به څه ویلي ودا تاسو د زکاتونو میشته او دا ټول صحابه کرام په وړاندې ویلي تابعین په دې کې ناسو اچا مرد قربانونه ونه کې ابن قدامه په مغنی کې دا خبره ذکر کړي الغرض کدا قرض دومره چې سره ټول مال د خېټه لاندې کول به در باندې زکات نشته و الا ک قرض کم او مال دې زیات نو بعد هغه به زکات ورکړي بل ملکیت دې دین چې هغه په دې وخت کې ضعیف دي او بل وجه دا چې دا کم سره د قرض والا دي دا غره مطالبه کې دي چې د زکات زکات دا هغه مال دي دا هغه قبضه ده دا هغه مال کې راځي خو لیکن د قرض مبارک مخکې موږ ویل هغه قرض چې هغه کوم وخت طلب کې وغه ورته حاضر کې شي و الا که طلب کې وغه نشور کې به بده کې زکات ور باندې واجب نه و بل مسله چې دا کال کې کال ور باندې ګرځیدل دا ضروری دی کنه دی ضروری حولان د حوله چې دا باز خبره ذکر کوي چې د زکات په عمل کې دا حولان حول څنګه لري او څنګه نه دي نو علماء دا خبره ذکر کړي دا چې بالکل حولان حول دا شرط دی کال دولس میاشتې قمری په دې وخت کې برابر خبر ده که استاد سره نقد مال موجودي برابر خبر ده که استاد سره سروي موجودي برابر خبر ده که استاد سره تجارت مال موجودي اما په باب د هغه پسلونو کې او میوو کې او هغه مال چې هغه خزانو راويستل شي پاګه کې به حولان حول ضروري دي حکمت پرې کې کار دی ځکه به تور مثال دا غړي بجې چې د هغه بنسل بچی راوړي او کوم مال چې تجارت پر دغه به منډایره د پیس کې او کومې پیسې چې پایغه کې او وخت له وخت به وکړي شي ابن قدامه په مغنی کې ابن حزم په محلا کې د ټولو دا خبره ذکر کړې ده اې دی وجنه به د زکات تکراری کې هر کال په دې وکانو کې په دې غړو کې په دې غیانو کې په دې سرو سپینو کې په خلاف د غنم او په خلاف د وربشو په خلاف د تمر کجرو دغه چې کله زکات ورکې وسامه زکات شو لیکن دا نور شي چې په دې کې د انقلابات او چنجواله راځي په دې وخت کې به هر کال کې تدا کار کوي دلیل پر خبره باندې سره چې دا حولانه حول کې ضروری دي امام ترمذی روایت ذکر کړی ابن ماجه ابو داود دا عبد الله بن عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من استفاد مالا شاش مال واخستو وې ګټو فلا زکات علیه په دغه زکات واجب نه دی تر دې پر چې کال ور باندې تیر شي حدیث سید البانی رحمه الله صحیح کړی د قزام بدایت المجتهد کې ابن رشد په دویم جلد 200 په ته کې دا خبره ذکر کړې ده چې د خلفای راشدون دا خبره نقل د حولان حول پکې ضروری دی او مو مکلف شي دغه تابعداري وکړو ابن حزم به دا خبر د ابوبکر صدیق نن نقل کړی د عائشه رضی الله عنها د عمر رضی الله عنه د ټول نه په سرورم جلد محلا کې وجود د نصاب دا څنګه چلے دا به ټول کال کې ضروری دی کنه د کال په برخه کې ضروری دی په دې کې دوه قول علماء ولیکلي ظاهر دا منه چې دا شرط دی
ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا زکات فی مال، زکات په هغه مال کې نشته تر څو پر چې کال تیر شي پیغه. امام ترمذی دا روایت ذکر کړی دی. د حدیث د اوس متوجه شي دا تقاضا لري خبرې کې چې دا کال به تیریږي به د ټول مال باندې، په دې ټول اول کې هم د مالی، په دې منځ کې هم د مالی، په آخر کې هم د مالی، او کوم شی چې هغه په اطراف کې ضروري کړی شوی دی چې اول د کال دی آخر د کال دی دا ګوره په دې منځ کې قبضه دغه معتبر کړی شوی دی. او دا مسلک بینه د شیخ الاسلام امام احمد بن حنبل هم د لکه څنګه ابن قدامه کې د ابن قدامه په مغنی کې نقل کړی دی په دویم جلد کې، او ابن حزم رحمه الله په محلا کې نقل کړی دی. الغرض حولان د حول دا ضروری او د نصاب کې د قشن ضروری راغی. الله د امام شوکانی رحمه الله به دې خپل ترجمه ورکړی دا. وس راشه یو سړی د چغه مال وګټو په منځل کال کې، آیا دا کوم مال چې په دې منځل کال کې ګټل دې لپاره مستقل کال شرط کیږي او کدا به د هغه مال سره یې کو چې هغه کال نه سره روان دي، اوس دا هغه کال پوره کېدو 2 میاشتې پاتې دي پرې شپږ میاشتې پاتې دي، نو دې لپاره مستقل کال ضروري دی کنه دا به هغه سره ټچ کوو. نو موږ دې لپاره درې صورت دي. یو خو د مال چې دا کوم موجود ده هغه ګټه ده دا ور خپل اصل سره یوځي کی، به تور مثال د تجارت ګټه ده، به تور مثال د غواګانو د ګډو بزو بچی دي، دغه کال به باندې بدا ورقیاس کې هغه کال چې تیر شو زکات پکې کې ورکه حق زکات په دې کې به ورکی. ابن قدامه په مغنی کې دا خبره ذکر کړې ده چې په دې باره کې موږ د اجام اختلاف نه مند کړی ده، اتفاقی او متفقه فیصله ده. دویم دا چې دا مال مولانا صاحب تعالی بغلات راغی، خو لیکن چې کوم مال تاسو سره موجود وو د کال دا اول نه ایډیو دغه جنس جدا دي. به تور مثال تاسو سره وکړ وو اوس په دې منځ کې ګډه واخیست واګانی یا تاسو سره 4 پیو په دې منځ کې 90 روپۍ راوړي، نو جمهور علماو چې دا به اصل سره یې کوي نه بلکې دې لپاره مستقل کال پکار دی. بل صحابه کرام په دې مسله کې به اختلاف کړل، لکه عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عباس او معاویه، هغه ویل چې نه دا به غنور سره ټچ کی. جمهور صحابه کرام او خلفای اربعه ودا به اصل سره ټچ کین نه به دې زکات دغه زکات یو غني ترڅو چې بده باندې مستقل کال تیر نشي. او ابن عبد البر دا خبره ذکر کړی دا چې علی هذا جمهور العلماء، ودا قول چې در جمهور علماء دي، او اختلاف چې بده کې چا کړی هغه کم اختلاف دي شاذ دي. دریم چې د کال په دې منځ کې تادش مال اصول کې چې هغه د جنس لري مخکې مال نه دی، خو لیکن دې لپاره مستقل سبب دی، هغه نقدي وي دام نقدي، هغه غواګانی دام غواګانی، هغه مکان دام مکان، هغه چيلي او دام چيلي. به تور مثال واره خاصو یا د قشنتاره چې خیراتی درکړه یا تعالی هبه درکړه، نو په دې کې دوه قول شو. یو قول د احناف دی چې دا به مولانا صاحب دغه مخکې مال سره ټچ کې دوړو زکات د یو دم ورکړي چې کله کال پوره شو او قیاس کړي. او دا مسلک بینه د یوسف قرضاوی حفظه الله دی. دویم مسلک چې په دې کې زکات واجب دی تر څو شور باندې کال تیر شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ لا زکات فی مال، زکات په هغه مال کې نشته تر څو پورې چې په هغه باندې کال تیر شي ویني. دغه ځان له حکم دی، ځان له حکم دی، او دا قول راځي هم دی او دله ترجمه ورکړی شوی د ابن قدامه روخانه په مغنی کې دویم جلد 393 کې، ابن حزم محلا کې ترجمه ورکړی د 4م جلد 195 کې. نتیجه دار وتله چې کله به توري مثال دی باندې مستقل کال تیر شو بیا به دې زکات ورکړي، دا به هغه سره قیاسي نه. الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه